حدیث مبارک کې راځي جبريل علیہ الصلوۃ والسلام رالو بده سخت حالاتو کې تبه زیاته وا ان الله ارسلني اليك تکریما لك وتشريفا لك دا الله رسولا زدا الله د طرف نه تا ته راغلی ما ستا د عزت افزای د پاره اور ستا د حال چال پختنی د پاره سهال والده نبی علیہ السلام فرمایل اجدنی یا جبريل مغموما اے جبريل ډیر تکلیف ته راتا ډیر تکلیف ته واقول فی کل حال الحمد لله او هر حال کې زدا الله حمد وایما ناشکری نه کوما تکلیف راته زیات ته په دوی مورز باندې بیا تاسو لرالو نبی علیہ السلام دا جواب ورکړ په درې مورز باندې بیا تاسو لرالو خو ور سره نور فرشته وي چې تاسو پښتنه وشوه بیا وته جی په دروازه باندې یو فرشته ولاړه ده چې داغه فرشتي نوم د اسماعیل دا د دنیاوی اسمان د ټولو فرشتو حاکمه فرشته ده چرتم دنیا ته نه درا کو شوی مقدس مکه ته پهل زل چې را کو شو د الله رسول اجازت غواړي نبی علیہ السلام فرمایي ولکه اجازه چې راځي هغه ته اجازت ملوش بیا جبريل علیہ السلام فرمایي هذا ملک الموت یستأذن علیک دا الله رسول دا بل فرشته په دروازه ولاړه ده چې دې ته ملک الموت اسرائیل علیه السلام ویل کېږي اجازت غواړي او دا داسې فرشته ده مستأذن علی آدمی قبلک ولا یستأذن علی آدمی بعدک چرته پهله هم د چانه اجازت نه دی اغستی او نه به در قیامت پورې چانه اجازت واخلي واحد ته شخصیت چې دراتلو اجازت غواړي نبی علیہ السلام فرمایل چې اجازت ته وته راځه چې هغه علی السلام شو نبی علیہ السلام جواب ورکو د سلام بیا ورته وی یا محمد ان الله ارسلني الیک اے محبوبا الله زتا تر علیګلې ما فان امرتنی ان اقبض روحك قبضت کته حکم کې ماتا نو زبستا روح قبض کم کو اجازت راکې روح بدن واخلم وان امرتنی ان اتركه تركته او کنا تاسو اجازت نه راکوي نو ماته الله د طرف نه فرمان جاری شوی چې څنګه زما محبوب حکم کی اکشان معاملو نو جی کو تاسو اجازت وی زب تاسو روح قبض کما او کو اجازت نه نو زب واپس لاړه شم ماته د الله حکم شوی دی داس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فنظر النبي الى جبريل جبريل علیہ السلام سره خډيره واسطه او ملګریو نبی علیہ السلام په تور مشوره حضرت جبريل علیہ السلام ته وکتل چې سو کما د جبريل علیہ السلام تاریخی الفاظ هغه فرمایل یا محمد ان الله قد اشتاق الى لقائك الله محبوبه الله ستاسو ملاقات شوق لرینو باقی ستا خوخه ده الله شوق لري چې تاسو سره ملاقات وکړي نور چې تاسو کم طرف ته ترجیح ورکا الله سره ملاقات کول غواړي کو په دنیا کې مزید اوسېدل غواړي تاسو خوخه ده خو الله ډیر زیات په انتظار دی چې زه خپل محبوب سره ملاقات وکم نو دې کې څه طرف ته اشاره ده چې دنیا ته ترجیح ورکوا مرد اجازت ورکا بده حال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت تویل امضل ما امرت به خپل کار شروع کا څنګه چې د الله څنګه چې الله د حکم کړی دی زمانه روح قبض کول شروع کا فقبض روحه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کول شروع او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روح واغستل شو انا لله و انا الیه راجعون
صحابو ته پته ولګېده. علي المرتضی رضی الله عنه بېهوشه شو ډېر غم په وجه. عثمان غنی رضی الله عنه ګونګې شو په خوله باندې الفاظ نه راځي. عمر رضی الله عنه تلوار راخ کو ګورې خاموش شو کو چویل چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی. ګورې داغه فیصله به زما تلوار کوي. غلطیونه کې دونه وای چې نبی علیہ السلام دنیا نه لاړ وفات شو. او دا ورځ د راجح قول مطابق د 12 ربیع الاول ورځ وه. تاریخ دغه په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته اطلاع لاړه چې هغه رالو اول تصدیق کوي چې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو کنه. نو کمرې مبارکې ته ننوتو. د نبی علیہ السلام چهره مبارکه چې ولیده د خولې نه چغې ووتې وحبیباه وخلیلاه وصفیاه. ای زما ښکلي دوسته مونږ دې همداسې پرېغوست. بیا هغه صادر چې جبرئیل علیہ السلام په د مرګ نه پس اچولیو هغه صادر وانه ولا مخ مبارک پټ کړو او فوراً د کمرې مبارک نه وروتو. ټول صحابه متوجه کړل من کان یعبد محمدا فقد مات. څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي وره فقد مات او وفات شو. ومن کان یعبد الله وهو حي لا يموت. او څوک چې د الله عبادت کوي نو یاد ساتي هغه ژوندی دی چرته به مرګ نه راځي. نو دا مو وایي چې په نبی علیہ السلام باندې دنیاوي وفات نه دی راغلی او وفات شو. او بیا دا آیات ولستلو وما محمد الا رسول. محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی. قد خلت من قبله الرسل. دینه مخکم ډیر رسولان تیر شوي دي او مخ د ځمکې نه واپسي شوې ده. دا هم د الله محبوب دی الله ځان ته اغوستو. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نو آیا کو یو پیغمبر وفات شي یا شهید کړي شي نو آیا تاسو به د پیغمبر میشن پرې دی او که څوک د پیغمبر میشن پرې دی نو پیغمبر ته نقصان نه ورکوي ځان په نقصان کې شي. نو یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت خوشحالي وا خو لیکن یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وصال غم دی. صحابه د ډیر غم په وجه باندې ګونګیان شو. حضرت انس په فرمایل چې نبی علیہ السلام په اول ځل مدینه ته رالو یو رونق او یو خوشحالي با او چې کله نبی علیہ السلام وفات شو هغه رونق هغه خوشحالي ختم شو. چې نبی علیہ السلام دفن کو فاطمه رضی الله عنها د غم په وجه انس رضی الله عنه ته فرمایي خوشاله شوې چې زما په بابا جان باندې مخورې واړولې اوس خوشاله شوې. هغه ټول خاموش شو. ایته پته چې دا ډیر غم په وجه باندې لګیا ده. زما بابا جان د خور لایق نه و تاسو به خورې واړولې اوس خوشاله شوې. مشکات شریف حدیث دی. بدې حالاتو کې چې کله د نبی علیہ السلام ولادت شو ابو لهب ته پته ولګېده خوشحالي منو کړه او خپل یو وینځه و سویبا هغه ته د دې ګوتې په اشاره سره وویل چې ته آزاد یې. د نبی علیہ السلام د پیدایش خوشحالي وکړه منو یې کړه. په قرآن کریم سوی دا ابو لهب متعلق تبت یدا ابي لهب وتب مات شي دوانو لاسونه د ابو لهب. جشن یې منو کړو قرآن کریم دته بهترونه ویل د جهنم فیصله وکړه. صحابو جشن منو نکړو مشن یې اپناو کو د نبی علیہ السلام. نو قرآن کریم سو ویل رضی الله عنهم ورضوا عن. زه د دوی نه راضي مو دوی زمانه راضي دي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت جشن مناول دا یو عارضی او زیاتی شی دی خو د نبی علیہ السلام مشن اپناول دا د زندګۍ مقصد دی چې صحابه اپناو کړو. نو مونږ هم عزم وکړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جشن مناولو په ځای باندې د نبی علیہ السلام مشن اپناو د نبی علیہ السلام طور طریقه اپناو کو
سنت طریقه اپناو کو هغه زمونږ دپاره ډېرو ژړل د مینا او د عرفات په میدان کې زمونږ دپاره شپږ ګنټې دعاګانې کړې دي مونږ د هغه په پیدایش باندې یو څو ورځې خوشحالي وکړو بیا غون عمر د هغه د سنتو جنازه وباسو دې ته عاشق رسول وایي بی عزم وکړو عزم دا یو وخت یو موقع ده چې څو پورې ساه شته په وجود کې نو موقع ده چې بی د نبی علیه صلات وسلام هر سنت په اپناوم او ټول زندگی به اپناوم خاص مواقع نه چې د نبی علیه صلات وسلام د یو سنت جنازه زما د کور نه ونځي زما چهره د نبی علیه صلات وسلام د چهرې سره مشابه شي زما لباس د نبی علیه السلام د لباس سره مشابه شي زما زندگی زما غم زما خوشحالي دا ټول د نبی علیه صلات وسلام د زندگی پشان شي دا حقیقت کې عاشق رسول دی زم اعظم کوم ان شاء الله چې په خپل زندگی کې با در مرګ پورې د نبی علیه صلات وسلام یو سنت اپناوم تاسو هم ان شاء الله